أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. درس و زمکه کې حجت په باره کې څه کچره قرآن و اهل بیت پیغمبر ویلی دي څه اوره به ساره وی څه څوره پرې ماسه حوض کوثر باندې رسیدلی نه دي. نو دا څرنګه اوس کې قرآن شته ورسه سیټ کې اهل بیت نشته، حجت ورسه نشته. آیا دا د مو کمزوري دی یا د مخالفینو کمزوري دی؟ څنګه قرآن راخسته دی اهل بیت مکمل چوټي کړی دی. دا غو په کار خپل ځان سره سوچو کی. دویم دا چې مو سره قرآن کې آیات ده. بسم الله الرحمن الرحیم. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل وکان الله عزیزا حکیما. رسولان دی الله د پاره، الله رسولان منتخب کړی دي یا دغه مقرر کړی دي چې مبشرین خوشخبری ورکوي و ډاری خلق د پاره چې بعد الرسل پیغمبرانو نه بعد چوک الله سره حجت پیش نه کی چې خدای مخ خبر نو متوچویلی نه دي. وکانه الله عزیزا حکیما. د ځکه یوې جمله کې دوا رسول راغلي دي. یو د رسولن نکره ده کامن نون ده، یو د بعد الرسل الرسل معرفه ده پراپر نون ده. دینه پته لګی چې د کوم رسولن پیل والا ده بعد الرسل دینه بعد دی یو شی معنا دي دی الرسل بلا معنا ده. پیغمبرانو نه بعد د سه کسان شته دي چې خلکو ته هدایت کوي، خلکو ته د لپاره چې خلک خدای ته قیامت کې اونې چې پیغمبرانو نه بعد مو خبر نو متچویلی نه دي. نه، پیغمبرانو نه بعد د سه رسول رسول د سه کسان خدای طرف نه چې پیغمبرانو نه بعدم خلک هدایت کولو. دا خلق خدای ته مقابله کې دلیل نشي وروړي چې مونږ خبر کچېره خلق ورته دلیل یوسي او واقعا خو زمانه کې حجت نو خدای دی خلکو ته عذاب نشي ورکوي. دا د عدالت خدا ضد ده. پس دی آیات مطابق رسول نه بعد رسولانو نه بعد د سه کسان پکار دی وی چې د رسولانو ولا لیار ادامه ور کی کنټینیو کی خلکو ته چې خلک قیامت کې بانا را نوړي چې مو خبر نو. بل موسی آیات ته وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم یتفکرون. مو تا ذکر نازل کو، دا ذکر منازل کو، قرآن منازل کو لتبین للناس. دکی قرآن کې څه شی نازل شي د خلکو ته تبیین کې ایکسپلینیشن ورته وکي د لپاره چې یتفکرون غو فکر وکي. دا آیات صرف پیغمبر زمانه پانه دي. زم شیعان دا عقیده لرم، ته اهل سنت عقیده لري چې دا قرآن قیامت پورې دی، قیامت پورې دی. دا قرآن پیغمبر زمانه کې کوم کفار او یا گمراه خلک یا جاهل وو غو ته خو پیغمبر دا قرآن تبیین کول. پیغمبر زمانه نه بعد کوم جاهل خلک راغلو، دا قرآن موجود دی، جاهل خلک موجود دي. اما تا عقیده مطابق امام نشته دی. دا خلق خدای ته دلیل راوړی شي کنه چې خدای بیان کوونه والا چوک نه وموته. پکار دې د سه کس پیغمبر نه بعد وی چې د قرآن تبیین کی خلکو ته تبیین کی چې خلق متفکر شي. کچره دا تبیین والا کاس نه و، حجت نه و، امام نه و. د خلق قیامت کې خدای ته بنا راوړی شي، حجت راوړی شي چې خدای مونیو خبر قرآن و مو جاهلان وو خو پیغمبر نه و. بیا به خدای ورته یې چې حجت و تا حجت نه دی راخستلی، تا فکر نه دی کړی، تا حجت نه دی پیژندلی، تا به په کار دی پیژندلی وی. امام جعفر صادق علیه السلام ارشاد فرمایي چې کله نه چې پروردګار ځمکه پیدا کړې دی، ځمکه کې حجت همیشه موجود وي چې الله طرف ته خلکو ته دعوت ورکوي. حلال او حرام کوم الله مقرر کړی دی خلکو ته تبیین کوي. او قیامت نه صرف 40 دن پهلا به خدای زمکه نه حجت او چات کی. کله چې زمکه نه حجت او چات شول د توبه دروازه به بند شي. غنا بعد غو 40 دن کې کوم سړی چې ایمان راوړ غ ایمان ورته فایده نه ورکوي. غ په فرعون غوندي هلاکت مرګ باندې مړیږي. ایمان انغه ټیم پر مفید دي چې څوره پر حجت موجود دی. امام محمد باقر علیه السلام ارشاد فرمایي چې
والله الله قسم خوري والله حضرت آدم علیه السلام نه نیسه نن پورې زمکه باندې خدای حجت موجود دی. هیڅ کله د زمکه خدای والا خالی نه دی حجت نه. د لپاره چې امام د حجت خلکو هدایت وکي او خلکو باندې حجت وي. او مسبل روایت چې کچېره لولا حجت الله علی الارض لساخت الارض باهلها، که زمکه باندې چیرې د الله حجت نه زمکه به خپل اهل سره غرق شي تباه بشي. و دینه پته لګي چې زمکه باندې حجت شته، صرف اور صرف پیژندل ضروری دی، سترګې ضروری دی، علم ضروری دی، بصیرت ضروری دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.